نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمند مسلمانان ورونو، لکه څنګه تاسو ته پته ده چې رمضان میاشت شروع ده، 2 عشره شروع ده او 3 عشرې ته کیسه عنقریبه ده. یو عمل ده چې هغه عمل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مدني دور کې هر کال یې کړی ده. عمل ته مو اعتکاف وایو. اعتکاف سنت مؤکده ده او دا داسې اعتکاف داسې عبادت ده چې انسان هر وخت د کې عبادت کې شمار کیږي، که هغه ویده یا ویښ یا خوري، نو نیز هر وخت یا الله په کور کې دا د الله پاک والا میلمه وي. رمضان مبارک آخري اشره کې چې کوم دا اعتکاف دا تاسو پیل د سنت مؤکده علی کفایه ده، مطلب دا چې محلې نه به خامخا یو کس د اعتکاف کې کینی، که کینناسته نو پوره محله به ګناهګار وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله کم کال وفات کېده، هغه کال خلاف معمول هغه 2 مرتبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اعتکاف کې جبرئیل علیه السلام سره د قرآن دور وکړ. او اعتکاف والا دا سراسر نیکیانې دي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كلها. فرمایي چې اعتکاف والا ګناهونه محفوظ وي او دغه لپاره نیکیانې او سلسله غونډې نیکیانې به مانند جاری کیږي. یعنی معتکف اعتکاف وجنه د عبادت، نماز، جنازه وغیره کې نه شاملېدی نشي، خو هغه لپاره د نیکیانې لیکل کیږي. اوس اعتکاف والا فواید په برکت د اعتکاف معتکف ته د غټه فایده دا ده چې دا ته شب قدر هر حالت کې میلاویږي، که دا ویده وي که ویښ وي، ځکه دا په جمعیت کې ناست دي او په دې نیت سره ناست دي چې شب قدر ثواب حاصل کړو ته میلاو بشي. معتکف والا زړه د دنیوي ځنه غلاظت نه پاک وي، هغه ځان خپل الله پاک ته سپرد کړي، مسلسل عبادت او د الله پاک په کور کې موجود دي، د الله پاک قرب او نزدوالی حاصل شي، رحمت د به نازل شي، گویا الله تعالی د کیلې او د په پناه کې وي، شیطان مکر فریب نه دا بچ وي. معتکف مثال هغه کس په معنی ده چې بادشاه په دروازې باندې لاړ شي او خپل حاجت او درخواست پیش کوي. همدارنګه معتکف زبان حال هم دا وایي چې یا الله ما مولا د تا په دروازې راغلم، هغه وخت اوس د دروازې نه به لاړ نه شم تر څو به تا ما مغفرت بخشش کړی نه وي، ما مقصد پوره شوی نه وي او ما دیني دنیوي غم او تکلیفونه دور شوي نه وي. او ځکه وجه د اعتکاف چې کوم ده که نه ډېر غټ عبادت ده، مو ته پکار ده چې دغو ډېر زیات ثوابونه دي، خو مو ته پکار ده چې مو د خپل کور نه خندان یو کس اعتکاف ته راولو، ځکه چې دا سنت مؤکده ده. که مو اعتکاف دا کس راولو هغه څومره عبادت کې نو غونډ ثواب مو ته انشاءالله میلاو شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.